دا تیر ورځ کې درس کې وی چې په ما پسې یو کس راغی څه کسان را پسې راغله د مسلې تپوس یو نو د منظور منګل صاحب طرز کې الکه ستا په خبرو باندې خو عوام نه پیږي خو دلته خو چې زمونږ استادان دي او د هغې استادانو طرز چې ته کله کې نو په هغې خو مونږ ته څه پته لګي ستا نه خپله باندې قرآن ایر دی د الله په فضل و کرم ستا نه قرآن ایر دی په خپله ځکه ما د پته دی کوم سړي روح چې ګنده شاته الله قرآن نه زده کوي نو تش قاري وي هغه تش قاریتوب هم درنه لاړ نو زما نه یې تپوس وکړو په دې دنیا کې د علماو کمیو یا یو شیخ نه میلاوېدو تا د چې کوم خلک حق پرست ویا کم خلک دي هغه خلک دي چې هغې دا خبره کوي چې شاسوار ډېر ښه وکړو چې ډمتوب ته بیرته لاړ کم از کم وی حلالي روپۍ به په ډمتوب کې ګټي او د مولیانو په شان حرامې به نه خوري دا کم ما خو مخکې تاسو دا خبره کړله چې کم خلک دا خبره کوي چې مولا پیسې الي او مولا د قوم پیسې وخوړي والله که دا سړی 2 روپۍ ورکوي کم خلک چې مړي کوي هغه الونه نه وایي دی مردار ته دا پتم نشته دا جومات ته هم چېرته نه ځي دا چې د برکت نه یا د منیر شاکر نه خوشحاله دی خو په دې خوشحاله دی که نه چې مسجد هم معاف او مونځ هم معاف حاج تلاوت د قرآن هم معاف دا قسمه خبرې ورته کوي نو دیو پسې روان خوشحاله تلي اصل راز خدا دی زما به دې خبرو باندې دیو خفه کېږي الله هم زړه واچوي ښه زه م ویمه چې بل ته ټینشن ورکه او باچاخیل مفتي صاحب ښه په ارام باندې ویده شه ښه په ارام باندې بیا ویده شه زمونږ کار خدا دی چې داسې مردار او ګمراهو ته ټینشن ورکو بیا تې په ارام باندې ویده شو لکه ده ویلي چې مولیان ما نه پرېږدي دا خبره په تاریخ کې یو بل مولا هم کړې زه یو څو عقیدې ویمه خبرې مسلې تاسو په خپله پاته ولګي چې 2 جینکۍ ویل یو ځای پیدا شوې او یو سړي ورسره نکاح وکړه 2 خویندې وي نو نکاح یې ورسره ټیک ده حالانکې د قرآن صریح خلاف ورزي وه چې 2 خویندې په نکاح کې به نه جمع کړي کله به یو ډیموکلوس اوشته کله بله مولیان به پسې راپاڅېده چې خدای دې غر کې د قرآن خلاف ورزي کړي نو هغه بیا ویلي دا مولیان ما نه پرېږدي دا مولیان فرقواریت والا دي او یې صاحب ته د فرقواریت تعریف د اوسه پورې یاد نشي چا ته چې د اوسه پورې د فرقواریت تعریف نه یاد هغه خلک هم راپاسي او په موږ باندې تبصرې کوي هغه خلک هم راپاسي او موږ ته خبرې کوي حاجي زه درته برکات صاحب د دین یو بله ښه خبره ښیم یو ښه طریقه ته ښیم کم از کم د رسول الله علیه السلام څه پنجه مه وخه داسې به ذلیله شي په الله یقین وکړه داسې به ذلیله شي تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت مزه نه کم سړي ته چې د نبی علیه السلام د محبت مزه نه معلومه که نه هغه سړی بې باکه کېږي لکه دیو په دعا پسې یو مسخره کې حالانکې دا قال اخسأوا فیها ولا تکلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون د جهنميان یو ډله به هغه چې کومو خلکو د رب نه دعا غوښته دي وپسې ملانډه استهزا کول د جهنميانو یو دیو په دعا پسې ملانډه او استهزا کوي دویم نمبر دیو استهزا چې کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو پسې کوي نو ته بې وقوفه چې دا اوري دا زه ډېر افسوس نه تا دا بې وقوفه لفظ به ذکر مثال په طور ته بې وقوفه چې دا اوري نو ته دا سوچ نه کې چې زه را کم شي زه اورم او دا ما ته کومه تشریح کوي د دې په ځای باندې زه په خپله تفسیر ول نه ګورم نو د ده تفسیر ته بیا څه حاجت دی که نه دی شارح مني شارح په شرح کوونکي د قرآن چې دی شارح مني نو بیا نبی علیه السلام ولې شارح نه مني ستا دومره عقل نشته چې ته د دې زمانې په داسې وران خولي پسې روان یې چې د هغه د خولې هم څه برغولی برابر نشته ګنټه سې نشته نه پرتوغاښ غټ دی چونکې پرتوغاښ به ورته زده کړو او دویم خویونه د وړو کوي نو ګنټه سم ورته یاد کړو نو زه تا ته یو خبره کوم د دې نه ښه خبره دا ده د رسول الله علیه السلام په حدیث پسې ملانډې مه کوه او دا کوم خلک چې څه دي چې شاسوار سي هغه لاړو اوس به حلالې ګټي نو نه خو تاسو مولا له پیسې ورکړئ ما ته معلوم دا قسمه خبرې چې کوم خلک یاد مسجد ته هم نه ځي
دا ماته معلوم خلک دي چې کم خلک دغه قسمه خبرې کوي مسجد تم نزي قرآن خو هغه چرته په کال کینی نه دیو دا پتو نور کې چې الکه موبایل مګوره ځکه په موبایل کې د دیو دا خيسته مشاهدي ګوري او قرآن مګوره اجر پینشت کین خیرنه پرتو دغه خلکو ته صرف یو خبره کو کته په حق الله دی نورانی وزله او کته په حق او حسد بغض کینی راغسته کنه الله دې د ذلیله کسنګ چې د صاد رضی الله تعالی عنہ هغه مخالف منافق ذلیله کړي تورته ګور دیو په دې خیرم ډیر سوځ اډو د رحمت امید زمانه مساته تا کم د رحمت کارونه کړل ابو جهل خزان ته کافر وای ته خزان ته کافر هم نه نو برکات سیب د دینه خطر قدر ته زخیم د پیغمبر او د علماء په عزت کې مرزه د شاسوار په شانتم پر توګو باسه ډیره دنیا به دی پیژني ٹھیک ده پر توګو باسه ډیره دنیا به دی پیژني دا ورته ځکه چې خاص پیټایي په خپل مریدانو په شاګردانو یو امولاو کنه د په شانتی مولاو اسی پنوم مولا برکات نو نالو چا جانګي راوړ وی جانګي اغوسته او خزت بیا په د پاسه لنګ اغوسته او چوغه اخوان خزته وی چې دا جانګي به زوس خلکو ته څنګه خي ما خو به د پاسه لنګ اغوسته خزي ورته سړی کله چې مسجد ته لاړ شي او په مونږ ودرېږي رکوع لزینو دا لنګ به دراوچت کې نو جانګي به د ښکارا شي خلک به ویني مبارکي به درل درکې اچ مونږ لتلو رکوع کې پزان لنګ راوچت کړو مقتدیانو مونږ پرې خو د سازي وال فټای ولا کړي کور ترا مقتدی ورته په आवाज وکړي چې د نن بعد جمعه ترانه شي به شرم خزي ویل ولی الخزي ستا په خبره می عمل وکړه لاړم جانګې می ویول جمعه لنګ می پزان راوچت کې چې خلک می ویني مبارکي راکې هغه خو عالم نو خزي ورته دلا ادلا تا جانګې کور کې پریخې دي تش لنګ دی پزان راوچت کړل نو خلکو دی هغه پنازې لیدل زکه والے دلم ما چل جوړ کړل چې په خلکو باندې خاص پیټای او ذلیلا که اسلامی حکومت په قانون ستابه هغه پیټای کړي او په تابع هغه لوبي کړي چې تاسو به ورځ شپه خولي نو زتا ستویم چې یو ورکه ملحد دی یو غټ ملحد